أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. پدی رکوع کی اللہ جل شانہ دا حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دا قوم واقعہ چیاغی تا قوم ثمود ویل شي دا غي واقعہ ذکر کړي. دا حضرت نوح علیہ السلام نه بعد قوم عاد راغی او حضرت هود علیہ السلام اغوی ته د توحید دعوت ورکو، د شرک نه د کفر نه منی کو، خو هغوی انکار وکړو، نتیجه کې ور باندې عذاب راغی او سختی هواګانی طوفانی هواګانی ور باندې اوچلی دي او قوم هلاک کړي شو. او دا غي نه رستو د حضرت صالح علیہ السلام دا قوم دی قوم ثمود چې ورته ویل شي، او دا دوانه د حضرت نوح علیہ السلام نه بعد او د حضرت ابراهیم علیہ السلام نه مخکې تیر شوي دي. او دا قوم د حجاز او د شام په منځ کې وادي القرى پدی کی آباد او ډیر شان و شوکت او شهرت الله تبارک وتعالى دی قوم ته ورکړو. دوی هم د مخکینو قومونو په شانتي په شرک کې مبتلا او الله تبارک وتعالى په دوی کې حضرت صالح علیہ السلام مبعوث فرمایل او حضرت صالح علیہ السلام خپل قوم ته قوم ثمود ته دا دعوت ورکو د دې خبرې چې تاسو د پاره سوا د الله نه بل معبود نشته. نو د قوم د طرف نه مطالبه مخې ته راغی چې موږ ستا رسالت او پیغمبري به الله تسلیم کو چې دی مخامخ غرنا یو حامله اوخه هغه مونږ ته روباسه، نو مونږ به ستا پیغمبري هغه تسلیم کو. حضرت صالح علیہ السلام د الله تبارک وتعالى نه دعا وفرمایل، رب کائنات د غي د دعا په نتیجه کې هغه غاټینا د غرنا یو حامله اوخه پیدا وفرمایل چې هغه هم د قد او قامت په اعتبار سره ډیره زیاته غټه وه او دی قوم ته دا هدایت ملو شو چې تاسو یو ورځ باندې دته د اوبو د کوینا د اوبو د سکلو چې دی وار دته پرې دی او په دویم ورځ باندې تاسو خپل ساروي چې دغه اوبه کوئ، ځکه چې هغه دونه زیاته اوبه سکله چې د نورو بیا نوبت نه راتله. نو لہذا
د الله تبارک وتعالى طرف نه دوی ته ویل شو چې هذه ناقة الله وسقياها، دا د الله اخذ. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، دا الله رسول ورته وی چې دا د الله اخذ، دا الله نشانی ده، معجزه ده، او د د سکلو دا نوبت دی، نو دې سره تاسو کار مساتئ. نو چې کله دوی ته دا ویل شو نو دا په دوی باندې بوج وګرځیدو چې د دې اوخه د وجه نه به مونږ یو ورځ انتظار کوو او خپل څاروي نشو وکولی. نو به هر حال دوی یو ښځې له لالچ ورکو، د هغه ښځې هم څاروي ګډې بیزې ډېرې زیاتې وي، او هغه ښځې بیا یو سړي ده چې هغه سړي د دې ښځې سره د واده اراده وه، نو هغه له لالچ ورکو چې ته دا اوښه قتل کا او دا مړه کا، نو زه به تا سره نکاح وکړم. نو د هغې په لالچ کې راغی او دغه اوښه چې دی هغه د ده خپې کټ کړي او هغه چې دی مړه شوه. نو بیا په دې باندې الله تبارک وتعالی چې دی عذاب نازل وفرمایل. او دا یو داسې مشهور او شهرت یافته قوم چې دوی ته په ځمکه باندې، په میداني ځمکه باندې هم الله تبارک وتعالی ډېر هر څه مال او دولت ورکړو، ځان دپاره په دې اواره ځمکه کې هم په سونو ایکړه ځمکه باندې دوی ځان له محلات جوړ کړو، او بیا غرونه تراشلي وو، په غرونو کې هم ځان دپاره محلات جوړ کړو. په ژمي کې به میداني ځمکې ته رالل، هغه کورونو کې به آباد شو، او چې په اوړي کې به لاړل غرونو ته به وخته، هلته کې چې کوم محلات جوړ کړي په هغې کې به آباد شو. او بیا چې کله مدینې منورې نه په یو سفر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک په سفر باندې په 9 هجری کې سن 9 هجری کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف وړو، د دوی په کندراتو باندې د دوی په علاقه باندې تیر شو. نو هلته کې یو کوی وه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وښو چې دا هغه کوی ده چې دینه حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام هغه اوښې به اوبه څښلي، تاسو د دغې کوی نه اوبه واخلئ، نورو کویانو به تاسو اوبه نه هلئ. بعضو صحابه کرامو مختلفو کویانو نه اوبه راغشتې وي او د هغې نه کټوۍ پخ کړې وي، هغې نه اوړه اخلې وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې خبر شو نو فورا حکم وفرمایل چې دا اوبه واړوئ، دا کټوۍ دا ضایع کړئ، او په دغه اوبو باندې چې څومره اوړه اخلی شوي دی نو هغه هم ضایع کړئ، هغه مه استعمالوئ. او بیا وفرمایل چې دا هغه ځای دی چې په دې باندې د الله جل شانه عذاب نازل شوی دی، او چې په دې ځای باندې اول تیریږئ ما، او کله هم تیرېدل شو نو ډېر زیات په تضرع سره، په جړا او فریاد سره تیر شي، داسې نه چې د الله عذاب هغه تاسو ته ورسیږي تاسو د غفلت د وجه نه. اول خو په دغه ځای باندې تیریږئ ما، چې کله تیرېدل شو نو ډېر په توبې او استغفار سره په جړا سره په دې ځای باندې تیریږي. نو لہذا دغه د حضرت صالح علیه السلام قوم چې د قوم سمود ویل شي. و الى ثمود او ولګلو مونږه قوم د سمود طرف ته، اخاهم د دوی رور، د دوی قومي او نسبي رور، ایمانی رور نو، ځکه چې هغه پیغمبر موحد وي او د قوم مشرک او مؤمن رور نشي کېدی. اخاهم د دوی رور صالحا، صالح علیه السلام قال وی یا قومي ازما قوما اعبدوا الله، عبادت کوي تاسو د الله، ما لکم سشوی دی په تاسو باندې، ما لکم نشته تاسو د پاره من اله غیره، څوک بل معبود سوا د الله نه، ما لکم من اله غیره، نشته تاسو د پاره د الله نه سوا بل څوک معبود. قد جاءتکم یقینا راغلی د تاسو ته بینه یو دلیل، من ربکم د طرف د رب تاسو نه، هذه ناقة الله دا اخذ الله دا، لکم تاسو د پاره آیتا یو نخه، فذروها پریک دی تاسو دا، تأکل چې سریږي فی الارض پس د الله، فی الارض الله، فی ارض الله د الله پس مکه کې، ولا تمسوها او مور تاسو لاس دتا بسوء په خراب نیت سره،
فیأخذکم نیکی اوبانی ستاسو لرا عذاب علیم عذاب دردناک. وذکروا او یاد کړئ اذ جعلکم کله چې هغه جوړ کړی تاسو خلفاء جانشینان من بعد قوم عاد پس د قوم د عادنا وبوأکم او آباد کړی تاسو فی الارض پس مکه کې تتخذون چې تاسو جوړوي من سهولها د دې پوار ازمکو پوار میدانونو کې قصورا محلنا قصور د قصر جمع د محل ته وتنحتون او تراشی تاسو جبالا د غروننا بیوتا کورونا. فذکروا پس یاد کی آلاء اللہ نعمت د اللہ نعمتون د اللہ ولا تعصوا مگرزی فی الارض پس مکہ کی مفسدین فساد کون کی. نو دغه قوم ته الله تبارک وتعالی د حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام د هدایت لپاره مبعوث فرمایل او حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام ورته د نعمتونو استحضار هغه وکړه چې دغه نعمتونه وګوري چې کله تاسو باندې یخني راشي نو میدانونو ته راشي هغه محلاتو کې پاتې کېږي او چې کله اوړي در باندې راشي نو غرونو چې کوم محلات د هغې ته خیږي. فذکروا آلاء الله یاد کړئ نعمتونه د الله. نعمتونه چې کله انسان د الله یاد کړي نو دا شکرګزار جوړېږي او چې کله شکرګزار بنده وي نو هغه په شرک کې نه مبتلا کېږي په کفر کې نه مبتلا کېږي په ګناه کبیره کې نه مبتلا کېږي. ځکه په ناسته په ولاړه په ملاسه په هر حالت کې چې کله بنده د الله شکرګزار بنده وي نو د الله تبارک وتعالی ذات د ده نه راضي وي او چې د الله ذات چا نه راضي وي نو هغه بیا حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي رب کائنات چې کم بنده سره محبت وکړي چا نه راضي شي د هغه د ګناهونو نه داسې حفاظت کوي څرنګه چې تاسو د خپل د بیمار حفاظت د اوبو نه کوئ چې کله هغه ته اوبو نقصاندeh وي. هر کس دا کوشش کوي چې د بیمار خواته اوبو پرېنږدي. دغه شان چې کله الله تبارک وتعالی د خپل بنده نه د هغه د شکرګزارۍ د وجه نه راضي شي رب کائنات د ګناهونو نه د ده حفاظت کوي د شرورو نه د ده حفاظت کوي د مصیبتونو نه د ده حفاظت کوي. الله تبارک وتعالی د ته د عافیت او د سکون زندگی او د عزت ژوند الله تبارک وتعالی ورکوي. ځکه قرآن کریم بار بار مخکینی قومونو ته هم او دی امت ته هم دا تلقین کوي چې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ما یاد کړئ نو زه به تاسو یادوم. تاسو ما په استغفار سره یاد کړئ زه به تاسو په بخښنې سره یاد کړم. نو الله تبارک وتعالی هغوی ته هم دا تلقین فرمایي فذکروا آلاء الله د الله نعمتونه یاد کړئ په ځمکه باندې فساد مه کوئ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.